علامہ حضرت مولانا ابرار اللہ جان صاحب امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت خود خیر او محتمم جامعہ فاروق چنگلے اغیت دعوت سخن ورکوم چاغی تشریف راوڑی افل مختصر ملحوظات تاسو پیش کی نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نتے جو راہ پر غیروں کے رہبر بن گئے خود نتے جو راہ پر غیروں کے رہبر بن گئے یہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف بشوق سرواي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء الكرام خصوصاً مہمان گرامی شیخ الحدیث جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک او دارنگ لپسٹیج نورم لوی علماء تشریف فرما آدما پدے پینڈال کرا جمع شو دا مندرن تحصیل خوگو عزت مندو مشرانو امزولو او دما کشرانو رونو تاسو سام د سار راغلیه دې دې کوم تر اوسه پورې ناشته وکړه ډېر لوی علماء تاسو ته خپل ملفوظات بیان کړل زبدا وم چې دا بوجه ډکه شوې ده د ټول هر یو انسان د ذهن دا کپاره دې خپل ځای د برابر شوې دی او بیا هم زموږ د مشرانو یو طریقه وه چې هغوی به په بوجه کې 2 من غنم واچول او بیا به یې لږ غونته کې وڅنډله بیا به هم پکې یو دړی دړی غنم دا به پکې ځایېدل ما ستاسو خدمت کې گزارشدار محترمو لږ غونته کې وخت پاتې دی زمونږ مفتی صاحب هغه هم تشریف راوړي را روان دي درنګ سات له ورورسي زه مختصر یو څو خبرې ستاسو خدمت کې د اقدم او بیا دا امید لرم تاسو په هغې باندې سوچ هم وکئ په هغې باندې به ځان سره لږ فکر هم وکئ او بیا عرب وایي خذ ما صفا ودع ما قدر چې کوم یو صفا تاسو ته ښکارېږي هغه به ترېنه واخلئ او چې کوم ستاسو په ذهن کې که چې ته ګډه وډه ته ښکارېږي نو جوړ پرېږدئ ما ستاسو خدمت کې عرض کوم محترمو په دنیا کې انقلابي کتاب چې په ټوله دنیا باندې انقلاب راغلی دی هغه انقلابي کتاب محترمو دا یاد ساتئ دا قرآن پاک دی قرآن چې کله په دنیا کې نو الله نو نازل کړی حضور علیه السلام له دنیا ته تشریف نو راوړی دې دنیا څه بل شان غونته کې حالت و خلکو به ژوندی لوڼه ښخولې خلکو به په بربنډه طوافونه کول خلکو به د بوتانو عبادتونه کول په سوونو کاله دشمنۍ دغه خلکو په مابین کې را روانې وي او چې کله قرآن راغی الله جل شانو حضور علیه السلام دنیا ته مبعوث کو راویلیږو جبریل علیه السلام یې راولیږو او دا 10 سپارې قرآن پاک دا چې کوم دی نو هغه په 30 کاله کې الله جل شانه نازل کو د هغې سره د خلکو حالات بدل شو د هغې سره معاشره بدل شوه په هغې سره معاملات بدل شو د هغې خلکو په زندګۍ کې یو ناشنا انقلاب راغی هغه خلک چې هغه په خپله په لار باندې نه و هغه خلک چې هغه په کفر او په شرک حد ته رسېدلي وو او چې کله یې د حضور سره ملګرتیا راغله قرآن باندې مونږ خښې کړې نو دا یاد ساتئ زمونږ او ستاسو دپاره هغوی چې کوم دی نو دا استادان وګرځېدل زمونږ او ستاسو دپاره د راهنمایۍ
استادان وګرځېدل. دې وجې نه حضور علیه السلام صحابو ته وفرمایل اصحابي کالنجوم، زما صحابه دا په شان د ستورو دي. بأیهم اقتدیتم اهتدیتم، کوم یو پسې چې اقتدا وکړه تاسو به هدایت بیا مومئ. دې وجې نه محترمو که په دنیا کې انقلاب راوستی دی، دا قرآن راوستی دی، نور انقلابات په دنیا کې بل څه نشي راوستی سوا د قرآن پاک نه. موږ او تاسو هم پکار دا دي محترمو د قرآن ملګرتیا وکړو، د علماو مرسته وکړو او د خپلو مدارسو د جوړولو کوشش وکړو. او زه به تاسو ته دا خبره وکړم په غوږ باندې ښه په سوچ واورئ. هغه خبره زما دا ده چې نن که زه دې کې یو ماشوم بچی پاسومه ستاسو مخې ته ودرومه، چېرې د دې ماشوم به په دې مدرسه کې څومره وخت وتي، یا به یې کال وتي یا به یې 2 کاله وتي. 2 کاله کې نن د قرآن په ناظره باندې ختم وکړو، 3 کاله کې به یې قرآن په ترجمه په حفظ باندې ختم کړي. نن د هغې په کورونو کې خوشحالۍ دي. نن به دې ماشومانو بچو ته تاسو زه وینم دا میلونه یې راوړي دي، دې ماشومانو ته به یې اچوي. د 2 کالو په محنت باندې ماشوم تعمیل اچېږي دا مدرسه ده. د 2 کالو په محنت باندې نن ستا په کور کې دیګونه باندې شوي دي او خیرات دې کړی دی. د الله شکریه دې ادا کړې ده. دا د دې مدرسې برکت دی. یعنې زه به ستا ومنمه ستا بچی په سکول کې 10 کاله پاتې شي او 10م پاس کړي، تا ورته چې د غاړې تعمیل نه دی اچولی. که ستا بچی په دې یونیورسټۍ کې 14م پاس کړي او ماسټر وکړي او بیا هم راشي، نو بیا دا شان له جمع او د هغه غاړې تعمیل چا نه دی اچولی. دا ماشوم بچی چې په 2 کاله کې د غاړې تعمیل حاصلوي، دا د علماو برکت دی، دا د طالبانو برکت دی، دا د دې مدارسو برکت دی. او محترمو ما ستاسو خدمت کې یو همدردانه اپیل دی، هغه درته دا کومه په هر میدان کې د علماو مرسته وکړئ، د علماو مټې مضبوطې کړئ. او زه تاسو ته یو مثال در کومه، د جمع کې زموږ ډېر سنجیده مشران ناست دي، ډېر د تبلیغ سره وابسته ملګري پکې ناست دي. تاسو به اورېدلي یو میاشت نیمه وشوه تقریبا په سعودي عرب باندې د تبلیغ د جماعتونو پابندي لګېدلې ده. د حکومت د طرف نه هغه یو منشور پاس کړی دی، هغه یو قرارداد پاس کړی دی، یاره د سعودي په خاوره باندې به تبلیغ جماعت نه راځي. او د هغې وجه دا ده دا بدعتیان دي، دا شرپسند خلک دي، دا انتها پسند خلک دي. او بیا هم تاسو دا خبره اورېدلي په کلاو غوږونو یې واورئ. زما ستاسو په خدمت کې درخواست دی، بیا پرې غور وکړئ. بیا په هغې کې هر منبر نه هر عالم د خولې نه د تبلیغ خلاف بیانونه دا په سعودي کې راغلي دي. او حال دا دی دا زمونږ اسلام او زمونږ قرآن زمونږ ایمان دا موږ در سعودي نه میلاو دی. زمونږ استاد خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نن په مدینه منوره کې آرام فرماري. هغه دی نه د تبلیغ خلاف د هر جمعات د منبر نه د تبلیغ خلاف ناره پورته شوې ده. او بیا د هر عالم په خوله باندې د هغې بیان راغلی دی. د هغې وجه دا ده چې د بار دنیا علماو له هغې چې بیان کوي نو هغه ولې د اوقافو نه راځي. اوقافو نه چې کومه مسله ولیکلې شوه، کوم بیان ولیکلی شو، د هغې پروټوسټیټ هر جومات ته ځي او په هر جومات کې د هغې پروټوسټیټ چې کوم دی نو د هغې بیان دا کېږي. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو د سعودي علما د هغې په خوله باندې د تبلیغ بیان و خلاف ولې راغی؟ د هغې وجه دا ده چې هلته کې د علماو سره سیاسي قوت نشته، هلته د علماو سره دارنګه چې کوم دی افرادي قوت نشته. او دې پله به تاسو کتلي د عرب اماراتو ته چې لړ شئ، هر امام له جمعې په ورځ باندې خطبه راشي، هغه ودرېږي، ښه شوغه یې چولي، په سر باندې برګ رومیال را په کته کړي، قطره ورته وایي، او حق د حکومت هغه مدحې وایي، کمې ورته په هغه په کاغذ کې لیکلي. زارېږه د پاکستان د علماو نه هغې په هر سټیج باندې د خپلو خیالاتو اظهار کوي او د قرآن او د حدیث چې کوم بیان د هغې په ذهن کې موجود دي، هغه د قرآن او د حدیث بیان ښکاره
مقابله په هر میدان کې کوي. د دې وجه سره د دې وجه دار چې په پاکستان کې د علماو سره محترمو سیاسي قوت شته، په پاکستان کې د علماو سره دارنګه چې کوم دی افرادي قوت شته. دې وجه نه علما مضبوط دي. د پاکستان علما دا زړور خلک دي، د پاکستان علما دا نران خلک دي. دې وجه نه د هر باطل مقابله هغه د سټیج نه کوي، هغه د جلسې نه کوي، هغه د جلوس نه کوي، هغه د حکومت خلاف د قرآن او د حدیث خبره راشي، خلاف خبره راشي، د حکومت خلاف هم په هر میدان کې دا علما دا ولاړلي. نن به تاسو اورېدلي په کراچۍ کې مدینه مسجد چې هغې کې تقریبا 7,000 کسان دا په امامتۍ باندې راځي او په دغه مدینه مسجد کراچۍ کې د هغې د نړولو اډر دا حکومت هم کړی دی او دې د خدای په ټپ وړونکي دغه جج هم دا اعلان کړی دی چې دا دې ونړولی شي او بیا یې دا اعلان کړی چې په دې پارک جوړ شي. د پاکستان پارکونه څه دي تاسو ته معلومه ده چې هغه بربنډې ښځې بربنډې جینکۍ په هغې باندې چې کوم دی نو راځي. نعره تکبیر، نعره تکبیر، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا. ستاسو خدمت کې عرض کوم محترمو که مدینه مسجد په کراچۍ کې آباد دی او دغه جج هم ویلی چې کوم دی نو فتوا ورکړه هغه پې حکم کړی دی. او د پاکستان نن علما که هغه د سند دي، که هغه د بلوچستان دي او که هغه زموږ د صوبه سرحد یا د پنجاب دي، هغه نن د حکومت خلاف میدان ته راوتي دي، هغه نن د دغه عدالت خلاف میدان ته راوتي دي او زموږ د جمعیت علما اسلام مشرانو هغې وله وارننګ ورکړی دی ستا سر او زمونږ سر میدان ته شه او راشه جومات روان کا. ما ستاسو خدمت کې عرض کو د دې مقابله به پکاري او مقابله به کېږي محترمو په سیاسي قوت باندې. لکه څنګه چې زمونږ مشرانو تاسو ته وفرمایل په دنیا کې دا د دین شعبې کار کوي، کلاو غوږونه یې واورئ. یو شعبه د دین دا درس او تدریس دی، د هغې دپاره مدارس آباد دي. یو شعبه د دین هغه دعوت او تبلیغ دی، د هغې دپاره مرکزونه آباد دي. یو شعبه د دین هغه د معاصي و تصوف او سلوک دی، د هغې دپاره خانقاهونه آباد دي. یو شعبه د دین هغه په اسمبلی کې د ظالم ګریوان ته لاس رسول، د هغې دپاره د جمعیت علما اسلام په نوم باندې هغه په دې خاوره کې محنت کیږي. زمونږ استازو دا پښتانه رونه او دا د دین سره مینه لرونکي رونه دا د تبلیغ او د دعوت سره تړلې شوي خلک دی د علماو مرسته کوي، په هر میدان کې د علماو مټې مضبوطي کوي. دا د خوشحالۍ خبره ده. نن په 2 کاله کې ستا ماشوم ته هر په مدرسه کې په غاړه کېږي، دا په بل ځای کې دا سودا نه میلاویږي، دا سودا به په دې مدرسه کې میلاویږي، دا به په دې درسګاه کې میلاویږي او دا رنګ د خپلو ماشومانو بچو لکه څنګه چې زموږ مهمان ګرامي وفرمایل دی د ذهنونو صفایي پکار ده. دی چې کوم دی نو مخ په وړاندې د زندګۍ د جوړولو سوچ چې دی هغه هم دا دی چې د خپلو ماشومانو بچو دې شیشې د دې موبایل نه د هغې دپاره چې کوم دی نو باقاعده د خپلو ماشومانو حفاظت وکړئ. د زندگی خراب نشي. زمونږ استاد هم مخ په وړاندې تګ دی. دارالعلوم دیوبند ته پخوا یو انګریز راغلی و، هغه د دارالعلوم دیوبند د علماو سره کېناسته. هغه زمانه کې په دارالعلوم دیوبند کې په زرګونو علماو سپین پټکي او دا غټې غټې ګیرې وې، لوی لوی طالبانو. هغه انګریز ورته وویل محتمم صاحب چې کوم د زمانې و ویسې به دا خلک چې تاسو را جمع کړی دی تاسو سره د دوی د مستقبل څه غم نشته، دوی به مستقبل کې څه کوي. محتمم صاحب ته وفرمایل ویسې به خفه کېږه ما دا موږ چې دا خلک را جمع کړي دي موږ سره هم د دوی د مستقبل سوچ دی. وی زما ستا مستقبل کې فرق دی. ستا مستقبل د نننۍ ورځې نه واله تر د مرګه پورې دا ستا مستقبل دی. زموږ مستقبل چې دی که نه دا د مرګ نه وروستو شروع کېږي. زموږ سره د مرګ نه وروستو د هغه زندګۍ لپاره غم دی. په خپلو بچو باندې په رزق مه یېرېږئ، په دې خپلو بچو باندې په جامه مه یېرېږئ، په دې خپلو بچو باندې په عزت او په شرافت مه یېرېږئ. الله جل شانه د طالبانو حفاظت
او دارنګ د طالبانو د رزق او د ښکلي جامې او د عزت حضور علیه السلام دعا لوستې ده الله جل شانه قبوله کړې ده حضور علیه السلام وفرمایل نن نسوار نیم سوه کاله مخکې تقریبا ندور الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها او كما قال عليه الصلاة والسلام حضور علیه السلام فرمایل پروردگاره تر تازه وساته هغه انسان چې هغه ما خبره واوري او بیا یاد هم کی او عمل به مو کی او قشان له بل چاته ورسي پروردگار تر تازه وساته حضور علیه السلام دا دعا نه کړي یا الله ته ول ډیر مال ورکا یا ول خپل جامه ورکا یا ول چې ته په دنیا په زندګۍ کې ول عزت ورکا حضور علیه السلام فرمایلی خدای تر تازه وساته او زه تاسو ته دا خبره کوم خپل علماو ته وګورئ الله جل شانو تر تازه ساتلی دي رزق تر تازه دی جامع تر تازه ده بدنونه دا تر تازه دي رنگونه د علماو دا تر تازه دي په معاشره کې عزت دا د علماو تر تازه دی دا رنګ ما ستاسو خدمت کې مارس کو محترمو حضور علیه السلام صاحب ته فرمایلی القرآن غنا قرآن مالداری ده قرآن مال او دولت کم یو سړی خپل ماشوم بچی مالدار کول غواړي کم یو سړی خپل ماشوم بچی د پاره زندگی د عزت جوړول غواړي کم انسان او کم یو ورور هغه د خپل ماشوم د پاره په خپل معاشره کې د حیا او د عزت زندگی تیرول غواړي قولا وګونی ووري بغیر د قران نه دی بل لار نشته قران زمونږ استادو دا مشعل راه دی دا زمونږ استادو د لار رڼا را دا زمونږ استادو دا مونږ تاسو سره په لار باندې ملګری دی لکه څنګه چې مفتی سردار علي سی فرمایل یاره په دنیا کې خانی در سره ګورته نزي ملکی در سره ګورته نزي د دنیا پښتو در سره ګورته لړل شي او که تاسو ته واما سوچ پیو کوي تاسو د خپل مړو له کفن ورکوي یو مسلمان په خپل مړی له په کفن کې جیب نه دی شولې راشه را در ډیره موده مهنتونه کړې دي ډیره پیسې مال ګټلې دي ما پلار ور ډیر مهنتونه کړې دي راشه ول 100 لک روپے ور سره جیب کې کیدم او خبر تا وینا دا شیل ته کې چلیږي نه الته سودا جوړاره الته د دکان جوړاره الته د سودا لپاره پیسې جوړاري سکه شو وته وي الته سکه دا نیکی دي الته کې جنتونه دي الته نعمتونه دي ما ستاسو خدمت کې عرض کا محترمو د دې لپاره سوچ وکړئ او زم دې پروسه کال کابل کال دلته راغلی ما کوم آبادي چې پاغه کال کې وو هم دغه آبادي په کته دغه کمرې وي ما چې سکال راځم ما دا سوچو ما تاسو په دا ډاګه آباد کړی والله علم چې دا ډاګه تاسو نور ته پرېخې ده کله تاسو دې ته سوچ نشته دې ډاګه د آبادولو کوشش وکړئ کله خپل مدرسې ته دننه راشه تاسو په تراغلی دغه تاسو کلري کم د میلمه دفتر دی پای کې د مونږ د ولا کلاس دی پکې میلمه راشي نه طالبان به یو بل کېږي هلته به میلمه کښیني دا رنګ چې کم دی دا شپېته ماشومان بچي دا خوشحالۍ خبره ده 50 ماشومانو بچو دی په ناظره باندې قرآن ولسته او 10 ماشومان بچي دی په حفظ باندې قرآن ولسته او زه تاسو ته یو مسله کومه دا مسله ده وایورئ علماو باندې لازمه ده دې به ستا بچي ته سبق ښیي دې به ستا بچي ته قرآن خی د بچی لپاره آبادی د استا ذمہ داری ده د بچی لپاره پاکی د استا ذمہ داری ده د بچی لپاره کمره جوړول د استا ذمہ داری ده علما به دا څه کوي دي علما به کم کار تاسو لکوي یو بدل بچی اول قرآن حافظان جوړي یو بدل په ناظره سبقونه خی بل به ورته کتابونو درسونه کوي او بل خو به په ثابت علاقه کې ګرځي ورته تاسو له بچړو وځي دا څه ته وایي چې کم دینو پیسې چاندي بدر لکوي بای کوګاله مدرسه پکار ده دا تاسو چې پکې ناشئ دا مدرسې ډاګره ان شاء الله العزیز زه تاسو په خدمت کې دا درخواست کوم یاره چې کله موږ راځو کم از کم دی خو یو کمره دوه کمرې دوه حاله یا چې کم دی یو طرف ته آبادي دا تاسو رسولي او دا دومره ګران کار دی لکه څنګه چې مفتی صاحب تاسو سره چاندي ووي تاسو سره چاندي خبره نه کومه هغه د پیسې خو چې تاسو د خدای په نوم سوي نه هغه مولا ورکړي په دې کلي کې به د خلکو سره ټیکټري یو ټرالی راړی یو ټرالی
ټرالي شګه پکې واچوئ د پورې غر نه ور یو ټرالي کاڼي راوړئ خیراتي دارنګه ول بلاکونه راوړئ دا میټیریل ول تاسو جمع کړئ پیسې دا کومه چانده چې نن شوې ده په دې باندې دا باندې د ترکاڼ د زیاړي او د مزدور زیاړي دې باندې سر ته رسي ما ستاسو خدمت کې عرض کوو تاسو به سبا یادېږئ په دې مدرسه باندې او الحمدلله کوګاره خو ډېر ټنګېدلي پښتانه د مندڼ ټول پښتانه دا کړسېدلي خلک دی په یو کلي کې که هغه قبلې طرف ته ګوري ځان له مدرسه ده نور خاطر ته پکې ځان له مدرسه ده که پر د خوړ نه یو طرف ته ګوري پکې بله مدرسه ده که د بل طرف ته ګوري پکې بله مدرسه ده که در غاړې عذاب د الله راځي په کوګا باندې که نه دا به یاد ساتئ چې دا مدارس دا به یې درله واپس کوي در غاړې تکلیف او پریشاني چې راځي د دې ماشومانو د استادان او په دې مدرسه کې د دې ماشومانو د خدمت چې کوم کېږي یاد ساتئ دا تکلیفونه دا مرضونه او دا مصیبتونه دا به د طالبانو په برکت الله واپس کوي ما ستاسو خدمت کې همدردانه اپیل لري دې ډاګه کې دا در مدرسې په دې کې د آبادي کوشش وکړئ په دې کې د کلي یو جرګه والا جوړه کړئ یعنې چا سره ټریکټر دی هغه پکې یو ټرالي شګه راوړئ یعنې چا سره د سیمنټو دکان دی لسه د بوره سیمنټ وله ورکړئ چا سره د بلاکونو واړه ده هغه دې وله 1000 یا 1200 یا څه چې سي د وسه کېږي هغه دې بلاکونه ورکړي دا د علما ځان له جوړئ دا ستاسو د بچو دپاره او د دې د مستقبل لپاره د قرآن او د حدیث د زده کولو دپاره دا مرکز د محترمو دې ته سوچ وکړئ او دا زموږ بدقسمتي ده ګوره په دنیا کې خفه کېږئ ما که نه زموږ او ستاسو د پرایمري سکولونه دي حکومت وله ځمکه ګوري هم خلک یې وله ورکوي وله ځکه چې هغې کې پخوا به ورته چپړاسي وي اوس ورته کلاسپور وایي نوم یې وله لګوټې ښکلې کړی دی کلاسپوري ورته میلاویږي هغه کلاسپوری باندې هغې دا سوچي چې بهی کلاسپوري ده ما له به پکې زوی نوکر کړي هغې نه وله ځمکه هم ورکړي بیا وله حکومت ټینډلې کوي هغې پیسې رالیږي هغې کې کمرې جوړېږي حال دا دی پاکستان دی جوړ شوی دی د لا اله الا الله او د محمد رسول الله په نوم باندې ولې افسوس او صد افسوس نن دی په پاکستان کې بجټ وځي که نه د لا اله الا الله او د محمد رسول الله دپاره پکې 500 روپۍ هم نشته تاسو به نه اورېدلي چې دغه جومات بل دا د حکومت ورکړي یا د مدرسې بل دا د حکومت ورکړي یا د مدرسې دپاره لنګر دا د حکومت ورکړي یا د مدرسې د یو استاد تنخواه دا د حکومت ورکړي نشته د پاکستان په خزانه کې د پاکستان په بجټ کې د لا اله الا الله دپاره څه شي نشته او موږ هم دا خبره کوو د خیره مې توبه شه خو سپیره نه کورې کا ستا خیرات ته مې اجازه نشته ستا پیسو ته مې اجازه نشته ستا خښت او بلاک ته مې اجازه نشته او د خدای په خاطر شي دا علما تنګوئ ما دا مدرسې روانوئ ما دا جوماتونه شهیدان کوئ ما او دا یاد ساتئ چې دوی به د جوماتونو شهید کولو کوشش کوي او دا علما چې هغې کومې سملو ته په دې وټونو باندې تللي دي هغې به دغه جوماتونو د بچ کولو کوشش کوي ما ستاسو خدمت کې دا څو خبرې عرض کړې الله دې موږ او تاسو په عمل توفیق راکړي الله جل شانو ستاسو دا ناسته سار راغلي یو بجه تقریبا 1:30 کېږي چې تاسو تر اوسه پورې ناسته وکړه الله تعالی ستاسو دا ناسته په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین